جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دی یو حدیث مبارک راوړی دی کله چې دا بنده وفات شي نو د په خې اوګه باندې یو فرشته مقرر ده په ګس اوګه باندې یو فرشته مقرر ده وې دغه فرشتي رب العالمین ته आवाज وکي تپوس کوي پروردگارا مونږ خو د دې بنده نیک او بد عمل لیکو اوس دینا نو وفات شو اوس راته حکم وک اسمانونو ته دروخي جو عبادت شروع کو رب العالمین وت فرمای وینا آسمانونو کې نور ډېر فرشته شتا ستاسو ضرورت نشته چې اسمان ته روخي زما عبادت لپاره فرشته تپوس کوي پروردگار پزمکه کې بستا فرشته مقرر عبادت بکئی مونږ ته اجازه تو چې هغه سره شریک شو او ستا عبادت شروع کو رب العالمین وت فرمای وینا پزمکه کې ډېر فرشته زما په بندګۍ او عبادتو کې مشغول دي تاسو ته ضرورت نشته دا فرشته حیران پاتې شي الله پاک نه تپوس کې پروردگار اسمانونو تم اجازت نه کوي پزمکو کې فرشتو سره شریک شو دیم اجازت نه کوي نو موږ چرته لاړی شو نو رب العالمین وت فرمای دا کم بنده چې وفات ته چې دا مسلمانی د خېوږي والا ته ول سر ته ودرېګا ا دېګه سیوږي والا ته وای چې ته خپو ته ودرېګا دا فرشته وی پروردگار عبادت بسکو الله ته نور عبادت مکوي د سر والا فرشته ته وی تسبیحات بیانو سبحان الله الحمدلله دا ډیر وای د په عمل نامه کې دغه تسبیحات لیکا غسوږي والا فرشته خپو ته ولاړه ده نه دغه فرشته ته الله پاکو فرمایي استغفار شروع کا یو ګناه ول روانه او دا سلسله به کمه پوری جاری د قیامت شپې له وخل پورې دا سلسله بجاری اوس دا فرشتي کم ځکه ولاړې دي دا هم د دې قبر سره سره خپو ته ولاړې دي نو د دې حدیث نمونږ دا استدلال کو په یو مخبره کې سل مړی پراتی نو فرشتي بسوي 200 به فرشتي چې زر مړی وي نو 2000 به فرشتي نو زمونږ د 400 دا دون لو مخبره دا ګوره د فرشتو کور دی خپل مړو سره چې د رحمت او د رحم معاملې کول غواړي نو قبرستان کې اور مبلوي بل دا چې قبرستان کې ګندګي ډیرانونه مړ ساروي مردار پکې مغورځوي د بدبویو سره تاسو د مړو نه فرشتي د رحمت اقوا کیږي تا چې ډیرانو غورځو مردار دی غورځو لدغه بدبویو تعفن د لاسه دغه فرشتي د رحمت دین نه لاړ نو دا مړ دي چاته پرې خو